الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مشرانو کشرانو ډېرو خوږو درنو پښتنو وروڼو په جمع باندې السلام علیکم. سلام نه بعد وروڼو تلاوت خان نوم دی او د دې میرې تورو میرې چتلې شریف آباد مسعودین کې ما نن سبا چې کوم دی د اکوړي کې میزان ته یو غریب خانه غشته ده او په هغې کې اوسم ما پسې یو ټیکه خان نوم دی چې هغه په دې فیسبوک باندې یو پراپګاندا خپره کړې ده د دروغو چې د زما د بچو په حق باندې قبضه چولې ده او زما د بچو حق خوري. نو لومبې خو زه دا د ټولې دنیا ته او د ټولو پښتنو مسلمانانو ورونو خویندو ته دا خواست کوم چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې حقکم پردی حق نه بخم. چې زه په هره جرګه کې په هره فیصله کې زه یو سماجي کارکون ما په دې علاقه کې جرګې فیصلې د دې نهارالي خان سره د لیاقت باچا صاحب سره دا ټول زما مشران دي. د دې په نگرانۍ کې موږ ګرځو او د دوه مسلمانانو کورونه روغو او دا واز او وصیت خورو چې یاره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، د چا حق مه خورئ. نو موږ به زه به څنګه د چا حق وخورم چې یو سړی بل ته وایي چې د چا حق مه خوره، نو زه به څنګه د چا حق وخورم. باقي داسې خبره ده چې الله تعالی د هغه خلک وشرموي چې څوک د بل د شرمېدو کوشش کوي. ورونو د هغه ټیکه خان دا مشر ورور دی، د مازو ګړی اوسېدونکی دی، نن سبا په مردان کې اوسي او درجتي بلډنګ یې روان کړی دی. ټول 2 نمبر کاتې کوي، په خلکو باندې ناجیزه دعوې کوي او د چرسو د آیسو د پوډرو کاروبار کوي. حالان کې زما دا خواست دی چې زما هم دې په دې علاقه کې تپوس وکړي شي، انکوایري دې وشي او دا غم دې وشي چې بیا د حکومت پاکستان ته هم پته ولګي او د افسرانو ته هم پته ولګي چې دغسې قبیلې انسان دی او داسې قبیلې انسان دی. ما پسې مخکې خلکو درخواستونه دغه شان ورکړي د دروغو، د هغې بیا انکوایري وشوه، هغه ټول ډي جي صاحب ته ډي پي او صاحب ته ټول هغه صفایان زما تللي دي. د دې نه باوجود هم زما حکومت پاکستان ته، د افسرانو وروڼو ته، مشرانو ته، ډي جي صاحب ته، ای صاحب ته دا خواست دی چې زما د بیا هم انکوایري وشي، په کلي علاقه کې زما تپوس وشي چې یاره دا څه قبیلې انسان دی او څنګه وخت تېروي او څنګه مظلومیت کوي. د دې نه بعد د دې په خپل منځ کې تنازع وه. موږ د یو جرګې په شکل د یو مشروالی په شکل ترمنځ ته شو. دا د ټیکه خان مشر ورور دی، د مازی ګړی اوسېدونکی دی او ایاز بای نوم دی، ایاز علي بای. د په ډي آی سي کې درخواست کړی او دې ما پسې راغی، ما ته یې جړه فریاد وکړه چې یاره دغه شان ضرور راباندې درخواست کړې ده، موږ دې دا فیصله وکړه. زه د دې ورور ځای ته لاړم او موږ ورته فیصله وکړه. په هغه فیصله کې د په دې ورور باندې د 45 لکو روپو د دروغو دعوه کړې وه چې په ده باندې زما 45 لکه روپۍ دي. چې کله موږ حقیقت ولټو او حقیقت لرالو، موږ سره پکې د ملګندری او حاجي صاحب هم په هغه فیصله کې وو. ایوب نوم یې د هغه ورور ایوب خان، هغه هم را سره و چې موږ حقیقت ولټو. په ده باندې اعلان کې 1 روپۍ هم نه وه، الټه پرې د 14 لکه روپۍ ور وړې دی. بیا موږ جرګې والا داسې وکړل چې ما دا ذمواري واخیسته چې یاره دا به دې خو ما پسې راغلی دی، زه د طرف نه جرګه مار یم او دا 14 لکه روپۍ به چې کوم دی نو زه تا له ده نه وصول کړم. دا ټیکه خان به د ذلیله ورکوي او دا به دې ذلیله ورکوي، دا به زه له ده نه پسې طریقه په سوال منت وصول کړم او تا ته به درکړم. هغه ما ذمواري واخیسته. چې ما ذمواري واخیسته، دا ایاز علي ما پسې د اختر پر ازم راغلی دی او په هفته کې 10 پېرې ما پسې راځي چې ته ما له هغه پیسې راکړه. ده ته زه سوال جوابونه کوم، دې زما دیرې ته نه راځي، دې زما نمبر نه اوچتوي، د پسې ځای ته نه رسم، زما نه پټېږي او الټه چې کوم دی نو په ما پسې د هغې په بدله کې دا پراپګانډه خوره کړې ده چې په ده باندې زما 40 لکه روپۍ دي او د موټر سایکلو کاپۍ او ټول 2 نمبري کوي خلکو سره. د شاه فیصل خان سره 2 نمبري کړې ده، د محمد ایاز بارګین والا سره 2 نمبري کړې وه. هغه فیصله ولې موږ وکړله. دا ورونو دا یو شتام دی چې دا
پته محمد نه منګه ځمکه اخیستې را زما په نوم باندې شتام دی ما ور 200 لک روپۍ ورکړي دي ما د ځمکه اخیستې را بیا قبضه چې چا سره وه د هغه دا لیکل دي ما سره هغه راله قبضه را کړې ده د دې رور په واسطه باندې را کړې ده ده ورته ټلیفون وکړو چې دې رور له دا قبضه ورکړه ده دا ځمکه خرڅه کړه دا د فتح محمد نه د مالک نه ما ځمکه اخیستې را چې قبضه چا سره وه د دې رور په خوله باندې قبضه ما ته پرېښې ده دا ورته موږ د فصل پیسې ورکړي دي دا د موږ سره د هغې رسید دی باقاعده د هغه سړي نه نو رسید اخیستی دی دې رور سره په دې ځمکه کې 2 نمبري کړې ده د ده نه 10 لک روپۍ والي دي شتام د سره موجوده دی د ټایم سره یې راوړی نه دی دې رور سره 2 نمبري کړې ده دا د رستم دی د پلو ډېری او د سره 2 نمبري کړې وه دا ځمکه چې کوم دی پیشکانډو کې ځمکه را او دې سره 2 نمبري کړې وه بیا چې کوم دی نو هغې خبرې ته زه رامنځته شومه د جانزیب نوم دی او دا غریب مې د هغه جنجال نه خلاص کړه د هغه 10 لکو روپیو یې د ده نه تر ننه پورې والي دي هغه یې نه دله ور نه کړې د دونه ګنډکپ سړی دی شتام د سره اوس هم موجوده دی اوس هم ده ته زه وایم چې بهی ته دې هغه خپلې پیسې 10 لکه روپۍ واخله شتام موجوده ده سره دی خو دې ټیم سره نه دی راوړی پاتې شوي دی باقاعده موږ چې کوم دی نو ثبوت پیش کولی شو او ډي پي او له موړی شو او کیمرې ته پیش کولی شو د هغې باوجود په موږ پسې پراپیګنډې کوي او زموږ د عزت د خرابولو کوشش کوي نو لہذا موږ د خپلو مشرانو ورونو او افسرانو ته ډي پي او صاحب ته آی جي صاحب ته او ډي جي صاحب ته دې ټولو ته اپیل کوو چې یاره داسې قسم خلک دې پسې د انکوایري وشي چې دې دا بلډینګونه پسې جوړوي موږ خو یو دیره ځان نه جوړه نه کړه دغه شان ورانه پرته ده یو کمره ځان نه نشو جوړولی او دا ټوله 2 نمبري کوي ځکه شان په خلکو باندې ناجیزه دعوې کوي د خلکو عزت خرابوي نو لہذا د دې انکوایري دې وشي او د دې باندې 419 420 پرچه وشي او موږ عزتناک خلک یو په دې ملک کې د عزت ژوند تېرو زموږ د بېعزتۍ کوشش کوي دی باقاعده مشر رور دی ټیکه خان نوم د ټیکه خان مشر رور دی ایاز علي نوم دی دغه ځای دغه په شا تېروارم ناست دی خبره داسې ده چې دې په خپل بیان وکړي او دا ور په خپل بیان وکړي چې یاره ده سره په څه طریقه دوکه کړې ده او ده باندې 500 لک روپو دا واپس کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دې روم باندې ما په ډي آر سی کې درخواست وکړه دې ما پس راتلو دمکې به کله راکولې کله به سره کول کله به سره کول کله یو کله بل به راوستو بیا ما ډي آر سی کې درخواست وکړه چې درخواست مو کړو دا مشر تلاوت خان چې کوم نن واپس راغی چې بای دا پیسې نه پکور کې کو دا تلاوت خان شو نو ملندر ایوب خان شو د سورکاوي اورنګشیر چیرمن شو او سی آر خان دا سره ولا کې نه اصل نو ګر کسان ناسو په جرګه کې ولکه دی کې نه اصل او دی مال پیسې نه وکړه دا کوم شی چې ټول غب شپو دروغ چې دې په لا پیښو بیا په کې کمال غټ نقصان راغی خو دې چې نقصان مو خیر خو ځان خلاص کړي دا هغه ما سره دي تلاوت خان استاوري کو 14 لک روپے دي بل زما یتیمانو سره چې پلار په ملیشیا کې مړ دی پلار نمبر نه پس هغه 15 پړنه شو دا هغه کنال زمګه خرڅ کړو هغه پیسې ملونه شو تبدیل سره پورې نو زما حق ماته ملو شو چې کوم سي موارد یې غشله دغه پسې خامخا هفته کې پیرا 2 3 کوم دا سره یو مشکل بل مشکل چې بای دا پیسې او خو کاغذونه یې مال راکې ما خلک شرمې پیسې باندې او خلک شرمې الټا چې بای تا مونږ دغلا غاړي خرڅ کړې نو مونږ سره انصاف وشي نو خو دې دا لګاډ کا وزونه ملاويږي او نه پیسې خلک بیا خبرې زه د پلوډي رېما چانزیب مينوم دی دې ټیکا خان په ما باندې ځمکه را خرڅه کړې وه پردیس ځمکې را باندې خرڅه کړې وه زمانه 10 لک روپۍ غستې وې بیا به نمبر نه اوچته او پټېده به بیا زه ولګېدم دا تلاوت به یې راته چا وښود ده پسې لاړم او ده ته مې چې به یې راشه ما مخکې چا سره ژبه کړې ده دې سړي زمانه پیسې پټې والي دي په ګنکپۍ باندې اوس نمبر نه اوچتوي دا تلاوت به یې راغی او د الله د رضا دپاره او ده ماله منډه ووهله او هغه پیسې د داسې کار وکړو چې هغه ځمکه یې مراله کلیر کړه او دې ټیکا خان هغه 10 لک روپۍ زمانه تر اوسه پورې خوړلي دي نه دي راکړي دا د مختلف هارني خان په ځای کې ناشي په دیره کې او یو نس ټلیفون مو ته وکړه چې بای راشه که حساب کتابو کوم مشرور هم د ناشته
او لکه اوس هم د حضر مې خپل رانغې اوس هم د دې حالي خانم ګوارې دا ټول ناس کسان وتلس کسان ناس دي 15 دا ټول ګوارې چې بار بار ورته ټلیفونونه کوو او نه راځي د میدان ته نه راځي. نو چې کم میدان سړی میدان ته نه راځي خو د هغې مطلب دا دی چې لکه مطلب دا دی غل همدغه سړی دی چې کم میدان ته نه راځي. موږ خو هر ټایم میدان کې حاضر ناست یو زموږ جونګړه خو هر ټایم کلاو وي د دنیا جرګې فیصلې په دې علاقه کې الحمدلله زموږ د انکوایري وشي چې ډېر الله تعالی زموږ غریبانانو د خولې نه کړي دي او اوس هم لګیا یو د کار خیر په دغه کې هر ځای کې ګرځو او چې کوم ځای کې د مسلمانانو مسلې نو موږ پکې د الله د رضا دپاره کینو او هغه د مظلومانو د غریبانانو همدرد یو هغوی سره ناست یو هغوی ته سوال مدد کوو د هغې مسله الله تعالی زموږ غریبانانو په خولو باندې حل کوي. موږ دې قبیلې نه خلک یو دا ظالم چې کوم دی زموږ د خپل ورور او د خپل خاندان د خپل کلي د خپل علاقې عزت لوټ پسې ګرځي د خپل ورور او نجدادونه خرڅ کړه هغې په لوپری په 2 نمبرۍ ولزولو د خپل رشته دارو نه چې کوم دی نو دوکې او پلاټونه یې ورسره وکړه ایاز بارګین ورله سره یو پلاټ یې خرڅ کړی و 3 ځای یې خرڅ کړی و نور پلاټونه یې خرڅ کړي دي 2 نمبر پرینټ باندې ګاډي راولي او هغه چې کوم دی نو خلکو له نیم بها بیه ورکوي او بیا ورپسې هغې ګرځي ټول یې 2 نمبري شروع کړې ده. لهذا تاسو مهرباني وکړئ موږ آی جي صاحب ته ډي جي صاحب ته ټولو ته دا خواست دی چې تاسو لږ انکوایري وکړئ تاسو ته به خپله پته ولګي چې یاره 2 نمبر څوک دی او اوریجنل څوک دی تاسو ته به انشاءالله تاسو ته به د علاقې نه خپله پته ولګي. بس نیکه خان نوم یې دی سرور د والد صاحب نوم دی دا ډېر نامې ګرامې خلک وو د ګړې کپوره او ډېر یو د عزت وخې او الله د مرحوم پلارو بخي ډېر د ایا عزت وخې تېر کړی دی دغه شان دی ایاز علي بی ډېر د ایا عزت وخت تېر کړی دی خو د دې رور د لاسه هغه غون خاندان نه چې غون ګړی کړی وشرمېد هر چا سره دوکې هر چا سره پراډونه هر چا سره 2 نمبري او هایس کی هایس خرڅی دومره بدعمله انسان دی چې لکه دومره بدعمله انسان په دې علاقه کې بل نه نو مهرباني د اوشي د دې انکوایري وشي او د ته سخته سزا ورکړي چې د بل عزت نه خرابوي او دې چې کوم دی نو الټه خلکو بس پراپګانډې نه کوي خپل خاندان په تکلیف کې اچولې دا مخامخ مشرور د مثال د پلار دی ځکه چې پلار دی مړ دی خویندو سره زیاتې د خویندو حق خوړلې دی دا څنګه چې تاسو ته وي د نوسۍ حق خوړلې دی نو د هغې پلار په ملیشیا کې مړو د هغې حق کنار ځمکه وله خرڅه کړې ده هغه حق نه ورکړي د هغې ذموار ذیمه مونږ وله جرګه کړې ده اوس چې کوم دی نو الټا موږ بېعزتۍ پسې ګرځو زموږ د بېعزتۍ کوشش کوي. نو لهذا زمونږ حکومت پاکستان ته د ټولو افسرانو مشرانو ته او د کلي مشرانو ته چې داسې قسم تخلف و د دې مرګ نه وباسي ځکه چې لکه دا خو معاشره تباه کوي او معاشره په نشو تماشو باندې راړي. والسلام.